जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हमारी तरफ से एक इशू आ रहा था कि बिल د خپل کاون کوي او बिल ګوري ایټمز د ګوري دا غې نه پس د دې ځای کې د ځي ویډیو چې شی و د هغې په حواله سره نو هغه مونږ دې ډیلیټ کړه. تاسو ته مونږ د خپل میټ سیکشن وزټ کوو، کولډ سټوریج وزټ کوو چې کوم طریقه باندې مونږ خپل میټ پریزرو کوو. गुलाम मुर्तज़ा स्टोर ऑपरेशन मैनेजर ज़मान सन्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हमारी तरफ से एक इशू आ रहा था कि ज़मान सन्स के ऊपर जो हमारी चीज़ों की प्राइजेज़ हैं वो अप टू मार्क नहीं है। चीज़ कोई होती है और उसका प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसका मैं वजाहत ये करूँगा कि गुज़िश्ता दिन एक वीडियो के अंदर जो इशू आया था वो एक IT इशू था। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो IT सर्वर था वो क्रैश कर गया था और जो चीज़ों के दरमियान हमारे जो IT के जो लिंक्स थे वो डाउन हो गए हुए थे, जिसकी वजह से टैग गलत लग गया हुआ था। और जो कस्टमर कंप्लेन लेके आए थे ऑन द स्पॉट उनको कस्टमर की रिफ़ंड भी हमने करवा दी थी और उसके अलावा जो कस्टमर की क्यूरी थी वो भी हमने सुनी थी और एज इट इज़ उसको फॉरवर्ड भी किया था कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ। विद इन 15 to 20 मिनट्स हमारा जो सर्वर था दोबारा ऑन हो गया था और हमारी जो प्राइजेज़ थी वो दोबारा रूटीन पे ट्रैक पे आ गई हुई थी। और उस 15 और 20 मिनट के टर्नओवर के दरमियान जो हमारा जितना भी मिसहैप हुआ था, जितने भी कस्टमर के साथ जो मिस्टेक हुई थी या किसी का टैग गलत लगा था, वो सारी चीज़ें हमने विद इन हाफ़ एन आवर वो चीज़ें सेटल डाउन कर दी थी। जिनके रेट ज़्यादा थे, कस्टमर के साथ बिल ज़्यादा चले गए थे, ठीक है, उसके बिल भी हमने कम कर दिए थे, रिफ़ंड कर दिए थे और कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर दिया था। जी ویډیو ډیره وایرل شو او زه پرون په خپل موقف باندې بالکل کلک ولاړم. نن هم ولاړم. دو ماته وی چې یاره ته راشه لږ وزټ وکړه. ګوره ما په خپل هم کمپیوټر ساینس کې MS کړی دی او دلته ما د دو دا سیسټم وکتو. د دو سیسټم چې چونکې د IT ریلیټډ IT ریلیټډ ټول دا غټ سټور دی، د IT نه بغیر دا نه کنټرول کیږي. نو د IT په ټیکس کې څه ایشوز راغلی وه او د دو د IT د ټیم سره زه میلاو شوم. هغه وی چې موږ هغه انیشیلي مسله پرون کنټرول کړه او بیا موږ وی چې فیوچر کې دا را نشي. نو موږ ورته د شپې ثابته شپه ناسو او مسله موږ حل کړه. او بیا هم د دو دا موقف ته چې یاره که چاته هم مسله راځي د خپل بل لغه کوي. زما سره په دې باندې خفګان دی چې دا تاسو هغه وایي بالکل وایي موږ دا بل د خپل کاون کوي او بل ګوري ایټمز د ګوري دا غې نه پس د دې ځای کې د ځي. دویمه زموږ په منځ کې دا خبر راغلی وه د غوښې ده. غوښه ما بالکل ما وی چې دا د دو کوالټي ټیک نه ده، خو دو وایي چې دغه غوښه چې ده دا موږ ایکسپایري دپاره ساتلې ده، لکه دغه آلریډي ایکسپایر شوې ده. دا موږ ځکه ساتلې وه. تاسو به بیا په ویډیو کې راولئ او بیا به د هغې تاسو وګورئ چې دو غوښه څنګه مینټین ساتي. بل د دو سره زما په خیال فارمیسي د دو سره لږ غونده کې ایټمز خو هغه دو وایي چې هربل پروډکټ دي او دغه نه دي. نو موږ زه د چا مخالفت داسې نه کوم. زه د عوامو دپاره چې یاره یو ځای کې د چا سره زیاتی کیږي. د 15 ایرز نه دا زما د ژوند مقصد دی چې په مختلف ایشوز باندې چې څونه زه سارټ آوټ کولی شم په خپل ډومین کې چې دا زه سارټ آوټ کړم. او ویډیو چې ما ورکړې وه نو د هغې هم داسې زما او د دو زما په خیال د دې نه مخکې ملاقات نه دی شوی. څه په بندیتۍ نه وه، خو په دې باندې وایي چې یاره دا شیزونه اوور پرایسینګ کیږي، دا شیزونه کنټرول کوي. هغه دو زه مطمئن کړم. دا تاسو لږ راشئ د دو دا ډیجیټل سکیل باندې دو دلته دغه وایي چې د ټیګز راوباسي. نو هغه دا بیا کنیکټ شوی دی د سرور سره. دا بیا کنیکټ شوی دی، په دې باندې مختلف ایټمز دي. نو سکیل ما چیک کو، په سکیل کې هېڅ قسمه ایشو نشتی. خو دا یو کیبل سره که څوک د IT سره ریلیټډ وي که نه، دا ون سنګل کیبل از ایوریثینګ. که دا سنګل کیبل د سرور سره ډسکنیکټ شي، څنګه چې دا بچي نه مور پلار ورک شي او دی بیا چغې وباسي، نو دا سنګل کیبل که دا ډسکنیکټ شي د سرور سره، نو دا بیا هېڅ قسمه د هغه ځای نه ټول هر څه چې د هغه د سرور نه راځي. نو د دو د IT ایشو وه
او امید لرم چې ان شاء الله دوی ته ما یو ریکویسټ وکړو چې پاکستاني پروډکټ په ساتئ. دو مخکې ما سره پرامیس کړی چې پاکستاني پروډکټ په ساتو او د دې په حواله سره ان شاء الله تعالی عرفان صاحب دلته ناست وي که څه مسله وي هم ده ته وایئ چې یاره دا مسله ده کله چا اوور پرایسینګ کیږي او که بیا یې هم داسې غلطیانې کولې نو بیا به پې هم زه ایکشن علم خو امید لرم چې ان شاء الله آینده به داسې نه وي. السلام علیکم. عرفان خان زما نوم دی. زه زمان سنس د اوپننګ ټایم نه دې سره یم ایز ا ریپرزنټیټیو او میټ او فرش چې څونه دی ما سره دی. پرون داسې څه انسیډنټ راغلی و چې هغې کې د دې لږ کمپلینټس و څنګه چې دې ایکسپلین کړو تاسو ته. په هغې حواله سره زمونږ کوم څونه مس انډرسټینډینګ و مس کلکولیشن و هغه مونږ لرې کړو او کوم ویډیو چې شي وه د هغې په حواله سره نو هغه مونږ دې ډیلیټ کړه. هغه دې یو پازیټیو میسیج ورکړی و خو د هغې نه یو ډېر بیډ امیج لاړو زمونږ او د هغې په حواله سره چې مونږ تاسو ته خپل ټول ویزټ وکړو بس چې دې خو د تا لډ وښول چې سکیل کې څه ایشوز و هغه مونږ حل کړه. آی ټي څه ایشو هغه مونږ حل کړه. نو انشاءالله امید لرو چې آینده دپاره به داسې څه ایشوز نه راځي او هغې باوجود که څه ایشوز راځي نو مونږ کوم بل له پاسه کوم نمبر دی هغه زما سره دی هغې باندې تاسو وټساپ کولی شئ کالز کولی شئ خپل ایشو ډسکس کولی شئ او هغې باقاعده ستاسو سجیشن او ستاسو کوم کمنټس چې د هغې مونږ ځان سره ریکارډ کوو او د هغې باندې مونږ خپل ورکینګ کوو. تاسو ته مونږ د خپل میټ سیکشن وزټ کوو کولډ سټوریج وزټ کوو چې کوم طریقه باندې مونږ خپل میټ فریزر کوو او د هغې کوم پروسس دی دغه کوو. دا چې راشي دا کولډ سټوریج دی دې کې کوم میټ زمونږ راشي د هغې باقاعده سکیل وشي انټریز وشي آی ټي کې د هغې نه پس مونږ هغه کولډ سټوریج ته دغه کوو او دلته تاسو ویډیو کوئ ورته دا اوس دې کې دې ټایم کې چې د سبا د افطار دپاره دا مونږ اوس څاروي دغه کړي دي دا تقریبا 5 څاروي اوس په دې ټایم کې په دې کې موجود دي. باقي د دې نه پس چې زمونږ د میټ پروسس دا دی چې د دې نه راوځي ډسپلی رغېږي. ډسپلی مخې ته پروت دی چې لرو کې هغې نه کسټمر خپل مرضۍ سره غوښه سلیکټ کوي او هغه وزن کېږي د هغې ټیګ راوځي. د ټیګ نه پس هغه دلته کټینګ دپاره دغه کېږي دلته کټینګ کېږي د کټینګ نه پس پیکینګ کېږي او کسټمر له ورکولی کېږي او هغې کې چې کومه صفایي کېږي هغه مونږ دلته باسکټ ته او دې ته دغه کوو. دا مونږ سره کیمې سیټ اپ دی سهار وختي چې څونه کیمې کسټمر د مخې لایو کیمه مونږ جوړو صفایي د غوښې وکړو او د هغې کسټمر د مخې لایو کیمه راغو نه فروزن نه د شپې نه رغو نه بل څه د کسټمر د مخې لایو کیمه رغو.